سره او سپین که په خپله در سره سره او سپین وي نو د هغې شریعت جدا نصاب مقرر کړی دی. د سرو یې 19 تولې ویلي دي او د سپینو یې د خپلې زمانې حضور پاک 200 روپۍ ویلې وې او د سرو یې 20 دیناره ویلي وو. دینار اشرفی به او روپۍ به روپۍ وه. نو د حضور زمانه کې 2-3 قسمه روپۍ. اول کې د خجورې په شکل به جوړېده روپۍ، د خجورې د هډوکي. بیا ترې مربع جوړه شوه، بیا ترې ګول جوړه شوه. لومبې د خپلو روپو مشیني چې جوړه کړې ده یو بادشاه عبدالملک ابن مروان جوړه کړه. مخکې د اسلام په حکومت کې خپله روپۍ نه وه. ایرانی به وي، د روم به وي، د یو ځای او د بل. د ایران روپۍ به وي، د قچرې شکل به وي، هغې ته به بېغالي روپۍ وي. نو د هغې وزنونه، نو د حضور زمانه کې چې کومه روپۍ وه د سپینو د عامه ایرانی وه او د هغې وزن و 15 ماسې او یوه راتۍ او یوه 15 حصه د راتۍ. 5 ماشا 101/5 رتی. نو حضور پاک د خپل زمانه 200 روپۍ یاد کړې وې. هغه 200 روپو نه اوس 2.50 تولې سپین زر جوړېږي. نو 2.50 تولې سپین زر یا د دې قیمت دا د تجارت سر دی. هغه دې وخت کې 5880 روپۍ ته جوړېږي. ځکه ما اورېدلې دي تېره جمعه راته چا وویل چې د چاندۍ روپۍ یوه توله دې وخت کې په 112 پیسه دغه ته جوړې د چاندۍ توله. سره نبی کریم یاد کړو نو 20 دیناره یې ویلو. دینار یو سکه وه هغه وخت کې، هغې ته به د وزن په اعتبار مثقال وي او د نوم په اعتبار به دینار وي. زمونږ د پاکستان پیسه په وزن هغه 4.5 ماسې وزن و. دا نو 4.5 ماسې وزن چې د یوې اشرفۍ شي نو د 20 اشرفو نه 9 تولې سره جوړېږي. نو چې کومې ښځې سره 9 تولې سره در وي دی به زکات، دا به ترې زکات ورکوي. او که د 9 نه کم وي نو په ښځه زکات نشته. د دې وجه نه دا ورته ما ویلي دي 2-3 ځله چې ښځې کالۍ کم ساتئ د 9 ځکه چې ښځې اکثر زکات نه ورکوي او خاوند هم ګناهګار وي. په دې دومره پن سرو باندې څه کوي؟ دا ښځې وایي دا زما ګور کفن دی. زناورې ته به د ګور کفن نه پاتې کېږي که مړه شوې، څوک به در باندې کفن واچوي. دا غاړه چې دی بنده ده، ګور کفن به څه کوي چې ستا غاړه بند دی. ګور کفن دی ساده خمتای، خو چې سړي آخرت ښي قبر کې به په دې سرو څه کوي. نو چې کومې ښځې سره 9 تولې سره ورسېدل نو زکات دی. 9 تولو سره زکات به ډېر دی، ښځې چېرته ورکولی شي؟ نو د تجارت ټول مال په سپینو پسې ځي. نو که خود سپین او سره سړي سره نو حضور پاک دا اندازه ویلې ده.